السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا په مناسبو کې لوی مناسب دي، پای کې یو اهم منصب هغه استاز منصب دی. استاز دا داسې یو لوی منصب دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل تعارف د پیغمبر په حیثیت نه بعد کې چې انما بعثت معلما، زه دې دنیا ته به حیثیت استاز به حیثیت معلم را لېږلی شوی وم. په دې وجه منصب د استاز د دنیا په لوی لوی مناسبو کې یو ډېر اهم منصب دی او ډېر بنیادي منصب دی، ځکه د دې په وجه باندې انسان هغه د ناکامۍ نه کامیابۍ ته رسي. په دې وجه باندې دا ډېر اهم منصب دی. الله تعالی پر خپلو بندګانو باندې یو احسان فرمایي او هغه ته بیا ذکر کوي په قرآن کریم کې. الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین، الله پر خپلو بندګانو باندې په دې مؤمنانو باندې ډېر لوی احسان کړی دی. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، چې د دوی نه یو انسان هغه پیغمبر جوړ کړی دی، ذمہداري ورکړې ده. یتلو علیهم آیاته، چې دوی باندې د الله رب العالمین آیاتونه لولي. حیثیت استاد هغه خپل امتیانو ته د قرآن کریم آیاتونه لولي، د قرآن و سنت تعلیم ورکوي، شعور ورکوي چې ژوند به په دنیا کې څنګه تېروئ او ژوند به د آخرت څنګه ښایسته کوئ. څه داسې کردار خپل کوئ، داسې اعمال خپل کوئ چې د هغې په وجه باندې ستاسو د دنیا ژوند سره د اصل ژوند چې د آخرت ژوند دی هغه ښایسته شي. ځکه چې د استاز مقام ډېر چوت دی. استاز هغه انسان دی چې هغه په خپله باچا نه وي خو لیکن بل باچا جوړوي. د استاز د وجې نه ډاکټران جوړیږي، انجینران جوړیږي. د استاز د وجې نه دې امت ته علما الله ورکوي. د استاز د وجې نه دې امت ته ساینسدانان الله ورکوي. د استاز د وجې نه دې امت ته قابل نه قابل ترین خلق الله ورکوي. دې د تربیت دې ته د علم څوک ښیي، دا په دې لاره څوک روانوي، دا استاز دی چې هغه دا روانوي. دا که دیني استاز دی که دا دنیایي استاز دی چې کله د خپلې پیشې سره مخلص دی، د شاګرد به الله رب العالمین په دنیا کامیابی. دنیا کې ډېر کم خلک داسې دي چې هغه دا غواړي چې زمانه د پلانکې کس زمانه دی په مرتبه کې، زمانه دی په عزت کې دا لږ ډېر چوت شي. واحد یو والدین دي چې هغه دا غواړي چې د ما د بچی زمانه زیات کامیاب شي، او د هغې نه پس دویم شخصیت هغه استاز دی چې هغه دا غواړي چې زما د شاګرد دی زه کامیاب ووینم په روان ژوند کې. د خپل ځان نه هم کامیاب لیدل استاز غواړي خپل شاګرد لره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دنیا ته رالیږه د پیغمبر په حیثیت او د هغې نه بعد د یو استاز په حیثیت، د هغه صفات هغه د تیارو نه خلک رڼا له راوستل، د جهالت نه خلک تعلیم له راوستل، د نفرتونو نه خلک دوستۍ له راوستل او د غفلت نه خلک بیدارۍ ته راوستل. دا هغه صفات دي د استاز د پاره ضروري دي. هغه صفات دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجودو. یو استاز لم دا پکار دي چې دا صفات پای کې موجودي. هغه دینی استاز دی او دنیوي استاز دی چې هغه دا صفات موجودو، الله به دې منصب حقداري. ورنه دا ډېر اهم منصب دی، ډېر لوی مرتبه ده. د دې منصب قدر به هغه څوک کوي چې بچا کې دا صفات دي. په دې وجه د استاز ادب، د استاز احترام دا ډېر بنیادي څیز دی. شاګرد کې چې د استاز احترام نه، د استاز ادب نه، دا چرته نشي کامیابېدی. ائمه کرامو کې داسې ائمه تېر شوي دي. امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې راځي چې د خپل استاز امام حماد رحمه الله کور ته به یې خپې نه غځولې، حالانکې د هغه او د هغه د کور په منځ کې ډېر لویه فاصله وه، لیکن د عزت د وجې نه، د ادب او د احترام د وجې نه د خپل استاز کور ته خپې نه غځول. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله کردار و. ځکه خو الله رب العالمین وځلو. نن په سوونو کاله وشو، لیکن د هغه نوم خلک د عزت او د احترام سره علي، د شرافت سره علي، د امام سره علي، د رحمه الله سره علي. دا ولې؟ ځکه په هغه خلکو کې احترام و، په هغه خلکو کې ادب و، په هغه خلکو کې د علم طلب و، په هغه خلکو کې د استاز منلو. د علی رضی الله تعالی عنه چې فرمایي و چې زه چاره یو حرف زده کړم زه هغه غلام یم چې هغه په ما باندې څه کوي زه هغې ته تیار یم.
دا ولې وایي ځکه هغه ته پته وه چې د استاد مقام ډېر چوت دی، د استاد مرتبه ډېره چوته ده، د استاد احترام کول هغه ډېر بنیادي څیز دی. د هغې نه بغیر انسان کامیابۍ طرف ته قدم نشي اخیستی. که ته کامیابۍ طرف ته قدم مالي او ته اراده لرې چې زه کامیاب او کامران شم په دنیا او په آخرت، نو ګورې د استاد د احترام، د استاد د ادب، د استاد د خبرې د منلو نه بغیر دغه کامیابي، دغه کامراني دا چرته ممکن نشي کېدی. استاد تا ته صرف تعلیم نه ښیي، دا ستا شخصیت سازي کوي، ستا شخصیت جوړوي، ستا شخصیت چې ډېر بګړه هوا حالت کې و، ډېر پوران حالت کې و، دا رالي تا په داسې یو سانچه کې ږدي چې ته کامیاب شي، ته وځلېږي، ستا نه خلک پیدا واخلي، ته ځان له هم پیدا ورکړي او تا نه خلک هم پیدا والي او ته معاشرې له هم پیدا ورکړي. داسې یو شخصیت سازي ستا کوي. او د تعلیم سره سره هغه تاله تربیت کوي چې ته په روان ژوند کې داسې یو تربیت یافته هیره ستانه جوړ شي چې خلک دا ووایي چې واقعي د استاد د تعلیم په وجه په ده کې علم هم پیدا شوی دی او په ده کې تربیت هم پیدا شوی دی. په دې وجه مې د استاد احترام او ادب د شاګرد دپاره ډېر بنیادي صفت دی. کم شاګرد کې چې ادبي الله رب العالمین بدله نصیبه کوي، د دله به علم ورکوي. ځکه هغه مشهور مقوله د با ادب با نصیب، بې ادب بې نصیب. کم انسان چې ادبناکي د استاد احترام او ادب بکي دا به الله کامیابوي، او کم چې بې ادبه د استاد خبره نه مني دله الله علم نه ورکوي، نه په دیني علم او نه دنیاوي علم. دې وجې نه ادب دا احترام او عزت ورکول، ریسپیکټ ورکول خپل استاد له دا ډېر بنیادي صفت دی د یو سټوډنټ دپاره، د یو شاګرد دپاره، د یو طالب علم دپاره. 5 اکتوبر دا په پوره دنیا کې عالمي یوم اساتذه ټیچر ډے په نوم مناولی کېږي. دا په دې دپاره که مناولی کېږي چې دا ورځ باندې خاص په عزت او احترام کو او د دې نه بغیر په استاد پسې ملنډې، د استاد بېعزتي، د استاد ناقدري، د استاد خبره نه منل، نو دا هسې یو فالتو ټایم دی او یو فالتو کار دی چې موږ په خپل ټایم ضایع کوو. که دا په دې نیت مناولی کېږي چې شاګردانو ته، معاشرې ته د استاد یو احترام یا دهانۍ په طور چې د استاد عزت کول، د استاد احترام کول، استاد له مقام ورکول په دې نیت مناولی کېږي، دا یو ښه کار دی. او نن هم 5 اکتوبر دی. په مختلفو ادارو، انسټیټیوټ او سکولونو، مدارسو کې به یوم اساتذه مناولی کېږي. او په دې دپاره پکار ده چې نیت زموږ خالص وي، نیت زمونږ هغه صحیح شي، صرف د یاد دهانۍ په طور د دې دپاره چې کوم خلک د استاد د احترام او د ادب ناخبره دي او پته ورته نشته دی چې هغوی له دې څیز خبرداری ورکړي چې وریا په معاشره کې د استاد ډېر لوی کردار دی. د معاشرې په سازوالي کې، د معاشرې په کامیابۍ کې استاد ډېر بنیادي اکایي ده. که دې له مونږ مقام ورکو، دې له مونږ عزت ورکو، ستا د معاشرې رزلټ هغه په روان دور کې یو کامیاب او یو روښانه یو بهترین رزلټ تا ته میلاویږي. او که خدا نخواسته دې هستۍ له استاد له تا مقام و مرتبه ونه کړه، دا که دیني استاد دی او که دنیاوي استاد دی، نو ګورې دا د ناکامۍ نښه ده. ستا د معاشرې رزلټ هغه بیا ناکامۍ طرف ته ځي. او دا ورځ چې خلک مناوهي د دې لپاره چې د استاد د خدماتو اعتراف وکړي. په دې ورځ باندې استاد تشکر او شکریه ادا کړي. هغه به خپل کار د بهتر نه بهترین طرف ته بوځي. هغه به بیا په شوق سره هغه کار کوي. حتی به یو حوصله میلاویږي د معاشرې د سدارولو دپاره، د معاشرې د برابرولو دپاره، د معاشرې د مزین کولو دپاره. دې هستۍ عزت او مقام ورکول دا د معاشرې د خلکو هم فرض دي، دا د شاګردانو د طالب علمانو هم فرض دي، او دا د هرې طبقې د خلکو فرض دي. ځکه هره طبقې ته چې انسان رسي، هر منصب ته چې انسان رسي، هغه د استاد د شاګردۍ نه وځي، د استاد د طالب علمۍ نه وځي، نو هغه مقام او هغه منصب ته د انسان رسیدلی دی. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.